موږ په یو ځای کې زم مسلمانې مخه ان شاء الله. تاسو نه چې غړې ته ګورې غړې کې چې زما تقریر کې څوک ګوري دا زمان نیت دی چې دا مولا صاحب چې دا تقریر بس کا تاسو ته یو خبره کوم غوري ها هغه دا چې کله تقریر څوک کوي او یا جمعات کې ترجمه کې یا چرته مخامخ ناشته او د بوډاګان سویلي شروع کینو د مقصد دا چې مولا صاحب تقریر دې بس کا غوري یو خبره ده یو چې د بوډاګان دا چې اولي نو د مقصد دا چې غوري تقریر بس کا او یو چې د مولیان کله موبایل راوالي او وخت ګوري نو مولا صاحب تا موبایل راوغل تا ته مالک غوري ها تا ته ما نو تا موبایل راوغل چې لکه مولا صاحب تا خو په لو شروع واچولا حال لري چې دا خو د مانګو وخت راغلی دی نو ما ته وی چې زه مسلمانې محمود وکوم ان شاء الله ها یوازې دا نه چې تاسو پاکیان مسلمانان یې او موږ چې تاسو نه چې په راغلي موږ مسو ان شاء الله حاضر دې کو وخت له د مانګو درکو خو زما بد قسمت دا قسمت راغلی دی چې مال همیشه داسې وخت کې خلک تقریر راکړي چې اوس نور په اخري شلګو باندې راغلي وي ورياض ذاته اوس زما جنجال لري چې زه لږ وخت کې تقریر نشم کولی چې لږ وخت کې تقریر کوم بیا رانه کار خرابي او چې ډېر وخت کې کوم بیا د نموز خرابېږي نو زه ستاسو به رعایت وساتم ان شاء الله مونږ به کوو او تقریر به کوو خو خیر الکلام ما قل ودل لکه غونډې خبرې به وکړم او الا بلا د ګردن علما بلا الله الله تاسو په سر کې تاسو مال لږ وخت راکړی دی هغې ثواب د الله پاک تاسو له ابن عربي وی اولیاء کرا خبر الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم استغفار وی ولی وی پرواز کی با اولیاء زره درجه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته او دا 63 سال پیچھے شوی دی او بیا د وفات نه پس وچتیږي هم د حیات النبی صلی الله علیه وسلم قائل لاغلی او دا په قیامت کې وچتیږي او دا به ان شاء الله په آخرت کې وچتیږي نستانه پیغمبر شان دې راغلی دی الله تعالی او یا زره درجه پرواز کې وچتای د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا تعالی الله تعالی د خیر کثیره کړی دا د دنیا په سر چې څونه خیرونه دي هغه الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی دي الله تعالی د ځمکې او د اسمانونو خیرونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی دي ان اعطیناک الکوثر خیر کثیر هم در کړی دی کوثر هم در کړی دی اے محمد صلی الله علیه یو کار کوا مزبک او نحر بکے او یو عظیم خیر بدل در کوما چې دشمن در زمانه طرف انشاءالله چې دشمن در انشاءالله خواروداری دشمن خوارودار دی او کنه دی وایا خوارودار دی کنه ابو جهل دشمن و خوارودار دی ابو لهب دشمن و خوارودار دی عتبہ شیبہ دشمن و خوارودار دی بلال دوست نوچت تے عمر دوست رضی اللہ عنہ نوچت تے ابو بکر دوست نوچت تے دشمن اللہ پر دنیا آخرت کے شرمولے دے اور دوست نے اللہ تعالی عزت پر کرے دے تاکہ تپوستو مالکن قبل والا خلقو تاثیرم قبر دنی اور تپوستو نکوما داغی غرنا ترداغا غرا پورے جب دستاسو پر علاقوں کی دا ابو جہل نوم والا تریشا خبری کرے کنا چرتا بچو دا ابو جہل نوم نری پودری ابو لہب کو پکے نشتا وایا کرے ترینو راتا ہوا ہے نہ پکے ابو جہل شاہ نہ پکے ابو لہب شاہ خدا یاد ساتے کہ پا مجلس کے من ناس پا شلگون عمران ناس سے اور پا مجلس کے من پا شلگون ابو بکر ناس سے اور پا مجلس کے من پا شلگون بلالان ناس سے اور پا مجلس کے من پا شلگون عثمان و علی ناس سے ولی دشمنی اللہ تعالیٰ خوار کردے دے دشمنی اللہ تعالیٰ سپک کردے دے دشمنی اللہ تعالیٰ بیزت کردے دے اور کہ دوست سے دے لکم عزت سے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کردے اور مختشا کی عزت اللہ تعالیٰ دوستان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم